الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. محترم مسلمانان ورونو आवाज اوریدونکو خویندو او میندو، نن په دې باندې درس کوو چې الله تعالی او الله تعالی سره د الله بندگان دغه زموږ سره محبت څنګه کوي. موږ به د هغې څنګ خوښېږو د الله او د الله د مخلوق د زموږ سره مینه څنګه پیدا کېږي. ما د قرآن کریم آیت ولوستو د سورې آل عمران درېمې سپارې رب فرمایي پیغمبره د خلکو ته ووایه ورته ووایه که تاسو غواړئ چې رب زموږ سره محبت وکړي نو ستاسو د محبت دپاره یو فارموله ده، یوه لاره ده. هغه لاره دا ده فاتبعوني د خپل پیغمبر اتباع وکړئ، د خپل پیغمبر خبره ومنئ. ستاسو رب با یحببکم الله، ستاسو سره محبت هم وکړي ویغفر لکم ذنوبکم، ستاسو ګناهونه به تاسو ته معاف کړي. والله غفور رحیم، الله تعالی بخونکی او مهربانه دی. نو کوم بنده دا غواړي یاره چې زما رب زما سره به د هغه محبت څنګه پیدا کېږي، نو الله پیمانه کېښوده چې د خپل پیغمبر اطاعت کول دا زما سره محبت دی. تا د خپل پیغمبر اتباع وکړه، زه به در سره محبت هم کوم، تمام معصیات به دې معاف کړم وکړه. محترم نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی، حدیث د حضرت سعد ابن سعد الصحابي رضی الله عنه نقل دی. ای د الله پیغمبره یو عمل راته داسې وښیه، دلني علی عمل، د الله پیغمبره یو عمل راته داسې وښیه چې رب راسره محبت وکړي او د الله د مخلوق نه دی دغه راسره محبت وکړي. داسې عمل راته وښیه. صحابه کرامو به داسې تپوسونه کوله چې داسې عمل راته وښیه چې الله هم راسره محبت مینه شروع کړي او د الله د مخلوق هم راسره مینه شروع کړي. نبی علیہ السلام ته وفرمایله اذهب الدنیا، دنیا نه بې رغبتي اختیار کړه، په دنیا پسې نور پسې کېږه، نو د هغې په نتیجه کې به الله تعالی ستا سره محبت وکړي. او بیا ورته وویل د هغه څه نه لاس را ونغاړه چې د خلکو په لاس کې دي، مطلب دا چې د خلکو په مالونو باندې خېټه مه اچوه چې ته د خلکو مالونه قبض کې، بس حرام حلال لرې تمیز نه کې، بس تش را غونډول کې. کافر هم په دنیا کې وخت تېروي، د حرام حلال تمیز نه کوي. ته مسلمان ته هم دغه نه کوې، نو تا سره د رب محبت څنګه کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایله یو کار دا وکړه اذهب الدنیا، دنیا نه ځان د رغبته کړه، الله به درسره یحببکم الله، رب به درسره محبت وکړي. د خلکو په لاس کې چې کوم څه دي پیسې مال، د خلکو مالونه مه لوټ کوه، د هغې نه د رغبتي اختیار کړه. خلکو مال په ناحقه ماله، د خور د لور حق ورکړه. دا دواړه ستا یو شان بچي وی نېکبخته، خیر که هغه پردي کور ته دی او د ټولو نه بې غیرته پښتون هغه دی چې هغه د تورسري په مال باندې خېټه اچوي. رسول الله ورته وویل دا کارونه وکړه نو تا سره به الله محبت شروع کړي او خلک به درسره مینه محبت شروع کړي.